بل چې د زموږ سره یو ډیر ضروری سوال دی، دا محمد سلمان صاحب دی کراچۍ نه، او رابطې کړې ده په واتس اپ باندې، او داغه یو سوال دی، او زه به دا وایم چې دا سوال انتهایی ضروری دی. نن سبا زموږ تاسو د کور چې کوم ماحول دی، نو هغه ماحول هم تقریبا همداسې دی. موږ تاسو چې کوم میل ملاپ دی هم تقریبا همداسې دی. موږ تاسو کورونو کې هم تقریبا طریقه همداسې ده. نو دا سوال باندې ځان پوهول دا ډیر، داغه په جواب باندې ځان پوهول دا ډیر ضروری دی. سوال یې دا کړی محمد سلمان صاحب کراچۍ نه چې موږ تاسو ورته ورندار وایو، بابي چې څه ته ویل کېږي، بابي د رور خزه ورندار. آیا په کور کې لیور سره، لیور چې کوم د دغه خزه د خاوند رور دی، لیور سره هغه غړېدای شي، لیور سره بابي او ورندار آیا لاس ملاول شي، سل الیک سلیک ور سره کړی شي، پاغه باندې خدمت کولای شي، هغه سره ناستا پاستا سفر غړار وغیرہ دا کولای شي کني شي کولای. او نن سبا زموږ تاسو په کورونو کې تقریبا موږ تاسو چونګي په یو ځای باندې په کورونو کې وسګونو دغه څه ترتیب وي. نو سلمان صاحب چې د استاد د سوال جواب شریعت مطهره کې هغه دا دی، یو مسلم شریف حدیث بازار ته وایم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو مسلم شریف حدیث ته پښتنه ته روشوا چې دا لیور چې کوم دی د بابي د پاره او رندار د پاره څه شی دی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الحمو الموت، لیور د ورندار د پاره مرګ دی. یعنی اکثر دا لیور د ورندار د پاره د مرګ سبب او ذریعہ ګرځي، چې هغه سره بیا کینی او خنداګان ور سره کوي او غب شپ ور سره لګي، او بیا د خبره دومره یعنی مطلب حد ته مخ کې لاړ شي تیر شي چې کله کله چې د دغه لیور د ورندار او د بابي د پاره د مرګ سبب او ذریعہ وګرځي. په شریعت مطهره کې دا یاد لري، څنګه چې زموږ استادو د پاره بارانه خزي هغه محرم کې نه راځي، نه محرم دي، او موږ تاسو نکاح ور سره جایز ده، موږ ته ناجایز هم ور سره، او موږ تاسو خبري ور سره ناجایز دي. دغه رنګ لیور د پاره بابي او رندار چې کوم ده، دام داسې حیثیت لري چې دا لیور د بابي د پاره محرم نه دی، بلکې لیور بابي سره چرور وفات شي نکاح ور سره جایز ده. څنګه چې بهارنه خدو سره زما استاد لپاره چې کور نکوم بهر خزي دي، هغه سره الیک سلیک او خبرې او میل ملاپ او خنداګانې او سفر او ورته کتنه او دا نه دی جایز. دغه رنګ لیور د پاره بابي سره دغه ټوله خبرې د شریعت پرانا کې دا جایز نه دي، او خصوصا هغه بابي چې کومه ځوان بابي او ځوان لیوري هغه خو د انتهایی احتیاط کا. او لکه څنګه چې موږ تاسو نه بهر خزي، موږ تاسو نه پرده کا، ځکه چې موږ تاسو نکاح ور سره جایز ده، نو بابي لم دا پکار دي او ورندار لم دا پکار دي چې خپل لیور نه پرده موکا، احتیاط موکا، خپل ځان په صدر کې راتاو کا. ها دومره قدر کار دی کې یو ځای کور د سره ټول کې وسیږي او لیور لری نه आवाज وکا، یو کار د پاره چې بابي دا کار الته وکا یا په کچن کې دا کار وکا، نو بابي د ځان غاټ صدر تاو کا، ځان دې راپټ کا، هغه आवाज دی واوري او بغیر د سره د ملاوي دونه لاړه شي او هغه کار په کچن وغیرہ کې کول شي. دي کې څه خبره نشته دی، نور به سلام نه پاشي، لاس به نور سره ملاوي، خبرې به نور سره کا. څنګه چې بهارنۍ خزه زموږ استادو د پاره هغه سدام ده، خدا د چې به انتها د احترام په نظر باندې به ورته ګوري. او دا شریعت مطهره د کومې خبرې چې کړې دي، زما استاد عصمت ته پاره کړې دي، زما استاد پاک دمنۍ د پاره کړې دي، زما استاد معاشره پاک شي، او زما استاد چې د تهمت نه او د خلکو د غلطو خبرو نه بد شو، دا غي زما استاد حفاظت شي. په دې بنیاد باندې شریعت دا خبرې کړې دي، ورنه شریعت زما په تا باندې بدګمانه نه دی. څومره احکام قواعد دي چې د پردې او داغه جوړ کړي د احتیاط د زما استاد عزت لپاره جوړ کړي دي. لہذا جواب دا دی چې ورندار سره میل ملاپ، الیک سلیک، ناستا پاستا، خنداګانې، غب شپ وغیرہ لګول دا بالکل لیور د لپاره جایز نه دی. په کار د شپ کورونو کې موتا غینا اجتناب وکړو، موتا کار نه خپل خور ته وایو، یا چا کور والی کور والا ته وایي، یا کور کې چا ورېری ته وایي، یا مور صحت منې مور ته وایي، یا ته وایي بل چا ته وایي، او حتی الامکان ورندار سره میل ملاپ نه ځان اوساتي. دا صاحبانو دا سوالاتو په دغه سلسله کې یو بل صاحب دی او هغه ډیره خسته پوښتنه کړې ده. پوښتنه دا کړې ده، ها محمد وقار مردان نه دا تاسو کړی دی چې یو زوی او راولګید او خپل پلار یې قتل ک، یا یو نو وصای دی راولګید او خپل نیکه یې قتل ک.
یا یو وراره دی راولګید او خپل ترې یې قتل کړ، یا یو خورین دی راولګید خپل ماما یې، یعنی یو وارث راولګید او هغه کس چې د تر میراث وړی شي، د تر حصہ من کېدی شي، هغه یې قتل کړ. نو آیا اوس دا کس چې کوم مقتول کوم کس مړ شو، د میراث ته یو د مال متروکه دی او جیداد دی، د جیدادونه نقد پیسې دي، دغه قاتل چې دا څوک یې مړ ک د په جیداد کې د په میراث کې دی، دا قاتل حصہ دار دی که حصہ دار نه دی؟ دغه قاتل ته بچ دی مثلا یو کس راولګید خپل پلار یې مړ ک، نو پلار په مال کې با جیداد کې به دغه قاتل زوی ته حصہ ملاوږي که نه به ملاوږي؟ نو هغه لپاره جواب دا دی، یو حدیث دی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی دي، سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته، دا د سنن ترمذی حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای القاتل لا يرث، قاتل انسان دا میراث نشي وړای. نو دغه زموږ ورور چې کوم دی محمد وقار مردان نه جواب دا دی چې کوم یو انسان څوک قتل ک، یعنی زوی پلار قتل ک، نوسی نیکه قتل ک، یا نیکه نوسی قتل ک، یا پلار زوی قتل ک، خو قاتل انسان چې دی بیا د دغه مړي په مال متروکه او میراث کې حصہ دار نه دی، دا محروم دی په قتل په وجه باندې، دا انسان محروم شو، د ته بالکل حصہ نه ملاوږي، یو روپۍ مرته نه ملاوږي. لہذا کدا سي سم مسلې تاسو په کلی کې تاسو په خاندان کې کا وقار سي، نو دا کوم چې قاتل انسان دی دا بالکل محروم دی، دغه انسان ته چې دی په دغه مړي په مال متروکه کې بالکل حصہ نور ته ملاوږي. ګرانو کتونکو دا چند سوالاتو خلکو کړیو او تاسو په وړاندې کې خو ان شاء الله تعالی نور داسې سوالات راځي، هغه به تاسو ته وخت په وخت باندې ان شاء الله مدلل جواب ملاوږي. تاسو هم واورئ ثواب په نیت باندې، او مخکې د خلکو ضرورت ته خامخا مخکې خلکو سره هم ثواب په نیت باندې شیر کړئ. خدای پاک جل جلاله د موږ له د ویلو تاسو له د اورېدو د شیر کولو ثواب راکړه. ډېره مهرباني.